منچه لکیر راوستو اغا باطل ناس کی دا ورته حق ولا زکا عمر چې دا فاروق ته ورته لای ان اول من جهر بالاسلام عمر بن الخطاب اول پجار باندې اسلام چې قبول کړه دا کلمه ویل د پښکارا باندې حضرت عمر به او د باندې الله تبارک وتعالى ډیر لوی فضل جلال ول صفات په د باندې ډیر حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یې حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت وغوښته چې یا رسول الله عمره اجازت ستر ته چلاړ سو عمره حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اخی لا تنسنا من دعائک حضور علیہ السلام مہربانی دا ورتبای اے ورور چې دعا چې ویر نکې حضرت عمر حضور علیہ السلام کا چاہتا ورور وای دا د مهربانی دا او کرم دا امتی جرأت خونه کې چې دا ورته ورور وای ابا وهابیان جاهل غالباً چې اسماعیل قتیل دا بکواس او بیہودگی او گستاخی کړي د کتابو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادب او احترام ستر ګور ورکړي دا ټول تا علم دا ټول تا کتابونه هر شی وبو یوړ ا دور نازک دربار د حضور علیہ الصلوۃ والسلام ول جلت ابو بکر عمر باندې پابندی و چې خبردار نو حضور سره چې आवाज ته خبره وکړو او نو خپل من چې حضور پاته چې ګور لګي سبحان الله محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ ته اعلان خدای پاک وکړه کہ خبردار کا چوک چی ګور لګي درور پاتا نه به ایمان ته وګورو نه به صحابیت ته وګورو ہر شے بے ختم اور آجت ور لسم صدی ملا اغل کی دا نعوذ باللہ من ذالک کلی مشر و روائی ادب ورکو کلی مشر تا تا کلمت رشو لیدا ستر روح تا تا ایمان در کڑا ہے ستر روح تا تا قرآن عظیم در کڑا ہے کلی مشر تا تا رب ذوالجلال رشو لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی رب ذوالجلال فرمائی نبا آدم و نبا حوا و نبا عیسیٰ و نبا موسیٰ تاما چہ حیثیت تے ملاول دین دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی لائے پٹکار دے لغا من دکڑائے عزت و منبر دے لغا من دکڑائے مڑے حق پنام باندے پرے پیسے حق پنام باندے حق دے پاک رسول اللہ مبارک بارے چھتے دا سوائے دا سے سڑی سپورٹ چے چوک گئے اگر جان تباہ و برباد کر عزتمند مسلمانانو حضور علیہ الصلوۃ والسلام شان و عظمت خل صحابوں نہ پتو ادب و احترام یو نزد کو کہ عروہ ابن مسعود لا مسلمان صلی اللہ کافر و سفیر راغلا ہوتا ہے صلح حدیبیہ پر موقع مان 1400 نوافل 1500 صحابہ حضور سره تلور یاران حضرت عثمان مکی شریف تعالی اللہ عروہ ابن مسعود چشی متاثر کا چھ کلمہ یو ویلا اٹ سفیر و ایران و روم بادشاہ ته بل جلای مکی ولو او چې کله واپس ورلای چورجه تیر کړي او توای ابو سفیان دو هغه وخت قریش سرداران توای چرنګ چور طاقت ده چور خلک دي چور پاور ده چور اصلي او هتیار دي ورسره عروه ابن مسعود ورته تاسو دو مقابله نسو کولای سبحان الله دله ماته په خدای ذات قسمی ز ایران سپر بادشاہی ته تلای چا سپر پاور بادشاہی ده ما حق بادشاہ دی دلای دا پس روز کرسوی چناس فوجونه ورنه ولاړی او پراتوی ورنه اور شمو لباسو چی او پردو چناس دی او ما دی حبشه بادشاہ والا بادشاہی او دبدبه لیدلی دا ما دربار لیدلی دا ما دی روم سپر پاور هغه بادشاہی او دربار لیدلی دا ما دی په خدای ذات قسمی چې کوم عشق کوم جذبه کوم قربانی کوم من صحابه او رسول الله چې حضور والا دا کوم ادب دا ورته له پچه دا هیڅ دما دنیا چې وای چرنګ
इस बिंजल सव सहाबा बनासो ताब वेरे जोड़ा कसनस बदलता चुपचाप हुजूर अलैहिस्सलाम गुफ्त बे बोलना नहीं बोली और तेरा अदब और एहतराम ने बेस्तर के नूर चिगा बोले तोलो बलाम दे कतल दास बनास तो लकमर गए च पसर नास तो सारी निवली निसिया बता और तेरा चिबिया अडर पे कवला पे यौन बल मखचे के दाए और तेरा 10 पे चिकला कवला है जब पर पंसलो और जब वडा से ओस पर लास सरवा चे योमल पे वाले पचंगलो मान कुशासा जानवर मुस्ता कवला है चिश्ता वो यो 10 पे चिकवला यो साच के उबो बेम से के तो दोन प्रेत दासी अल्लाह सुनो लपी भी नहीं बोले गए और हुजूर पता बांधे फशदा और रब फशदा कदे दगा दब को रब ना गोश्ता है दगा जज्बा को रब गोश्ता और वही बेचे पकावल बिया बे को मखान बांध दाला सुनो मुशल्ला सीनो बांधे वही बे टोल और रसदल वेना अब तब शात और बोलते दा लास पूरा ले कुछ दा अल्हम्दुलिल्लाह सुन जाता या वही नूर दासी च लाड़ा मुबारक के दो से के तना प्लेट दा वाला होते लाड़ा मुबारक के मेरा खिस्ता पे मखान में रसूलुल्लाह पसीनो मार साहबे दिन मटे खुदा कर जवली कुरान अजीम दो सिफतुन कभी रब को दो बाने नास कभी चलो वजने के जनाब रसूलुल्लाह कुर्बानी कर और तेरा तासो इधर मुकाबला का बोला है सो